هل ينظرون دوی انتظار نکوي الا مگر ایاتیهم الله دا چې راشي دوی د الله پاک فی ظلل من الغمام په سورو د وریځو کې والملائکه او فرشتي و تراشي وقضی الامر او پوره کړی شي کار او انجام ته ورسول شي کار والى الله او الله طرف ته ترجع الامور په ټول کارونو واپس کولی شي. سلګي دیکي هل ينظرون یعنی چې دا خلق د اخکار دلایل باوجود پیغمبر و تراغي قران و تراغي د دې دلایل باوجود دی اسلام ترانل نو الله وی دا خلق انتظار نه کوي خو د دې خبره انتظار کوي چې الله او د الله فرشتي په خپل باندې د دې د عذاب د پاره راشي ادا په ورځ د قیامت راځي. اوس دلته کې دا خبره چې هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا ایاتهم الله دا چې راشي دوی ته الله پاک فی ظلل من الغمام پسورو د وریځو کې الله څنګه راځي نو دا آیات ته متشابهات نه دي دا آیاتو نه متشابهات دي سمانه چې د دې آیات لفظي ترجمه خو مونږ وکړو چې ایاتهم الله دا چې راشي دوی ته الله پاک فی ظلل من الغمام پسورو د وریځو کې نو دا ترجمه خو مونږ لفظي وکړه. وست دې حقیقت څه دی د دې په حقیقت صرف الله پويږي او انسان په دې باندې نه پوي حقیقت څه دی د دې په حقیقت باندې څنګه برازي حقیقت څه دی کیفیت څه دی په دې باندې انسان نه پويږي او دا به الله په ورځ د قیامت ټول خلکو ته د دې حقیقت واضح کی ټول خلک په اویني او الله پاک ته زموږ د ټول مسلمانانو خپل دیدار نصیب کی د الله په دیدار کې ډېر لوی خوند او د جنت په نعمتونو کې لوی نعمت ته د الله دیدار. په ورځ د قیامت په بیا چې کله الله پاک جل جلاله فرشتي د انسانانو د عذاب د پر الله راشي کنه نو هغه بیا مونږ اوینو نو الته کې په ټول خلکو ته حقیقت معلوم شي څنګه به الله راځي. خو دنیا کې الله پاک دا خبره پټه کړې ده او دې ځکه پټه کړې ده چې دا د الله معلومول دا د انسان د ذهن کار نه دی دا د انسان د بس کار نه دی نو د دې وجه نه الله پاک په پابندي لګولې چې په دې کې وګوتې نه وي متشابهاتو کې وګوتې نه وي بس صرف دومره مونږ ویل شو چې الله براشي په سورو د وریځو کې څنګه لکه څنګه چې د الله د شان سره خي کما یلیق لشانه څنګه چې د الله د شان سره خي بس دا نور مزید وضاحت پدې کې څوک نشي کولی دې ته متشابهات نو متشابهات حکم دادي چې متشابهات د دې لفظي ترجمه پدې باندې ایمان راوړل دا واجب دي پدې باندې چې الله پاک په ورځ د قیامت د فرشتو سره او د وریځو په سورو کې برازي پدې باندې ایمان واجب دي ایمان په څه دي واجب دي دا خبره موږ منو چې داسې بکیږي. دویم انکار ته کفر دی چې د دې خبرې نه انکار وکړو دا کفر دی. دریم د دې کیفیت نامعلومه دی کیفیت چې څنګه برازي دا نامعلومه دی د انسان په ذهن کې نه راځي کیفیت نامعلومه دی او سوال کول بدعت دی چې څنګه برازي چې انده سوال کې دا په څنګه راځي الله پاک یا په قران کې د الله پاک لاس استعمال شوی دی پنده استعمال شوی دا نو څنګه به دا پنده نه دا زما ذهن کې نه راځي بس الله پنده استعمال کړی دا بس کما یلیق لشانه څنګه د الله د شان سره خي نو دا د متشابهات نو څومره متشابهات چي دي نو ټول دک خبره ده چې بدی باندې ایمان راوړل واجب دی منوي چې الله برازي. دویم انکار ته کفر ته کوچته انکار کو په سړی کافر کیږي او دریم د دین سوال کول کیفیت نه معلومه دي چې څنګه برازي د کیفیت نه معلومه دي حالت نه معلومه دي چې څنګه برازي زموږ په ذهن کې دا خبره نه راځي کیفیت نه معلومه شو ایمان به واجب انکار ته کفر کیفیت نه معلومه او سوال کول د کیفیت باره کې دا بدعت شو نو دا الله پاک موږ دقیق دنیا کې هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا مگر ایاتهم الله د دې خبري چې راشي دوی ته الله فی ظلل من الغمام پسور د وریځو کې والملائکه فرشته وتراشي وقضی الامر او انجام ته ورسول شي کار د دې کار ورسول شي مطلب دې خبري انتظار کوي چې راشي الله په خپل باندې او فرشته راشي او موږ له عذاب راکې به زموږ کار ختم وقضی الامر او سر ته ورسول شي انجام ته ورسول شي کار والى الله ترجع الامور او الله طرف ته ټول کارونه چې کوم دی واپس کولی شي.